بیا جی مخکې مونږ خبره وکړه خبره په نبیذ التمر کې روانه وایي که چېرته یو معترض دا اعتراض وکړي چې د باب اول کې کوم روایتونه راغله هغه متصل السند دي او احنافو چې کوم روایت پیش کړه دا منقطع دي فإن قال قائل الآثار الأول أولى من هذا اولنی آثار مرویه د باب په اول کې اولا بالعمل دي ځکه متصل السند دي منځ کې انقطاع نشته او دا روایت منقطع ده ځکه ابا عبیده لم يسمع من ابيه شيء دی ابو عبیده روایت د براه راست د خپل والد محترم نه څه نه دی اورېدلی بلکې د پلار د شاګردانو نه سما ثابته ده که د پلار روایتونه یې اخیستي نو د پلار د شاګردانو نه یې اخیستي نو منځ کې هغه د انقطاع راغله قیل له لیس من هذه الجهة احتججنا بکلام ابي عبیده دا د امام ابو یوسف دلیل وای من دی ابو عبیده په خبره چې استدلال کوو په دې حواله سره نه کوو چې دا منقطع ده یا عدم منقطع ده او د باب اول کې متصل او عدم نه دا د امام ابو یوسف صاحب خبره بلکې من استدلال په دې حواله سره کوو چې د ليله الجن غوندي یو معروف او مشهور واقعه او د سعادت او برکت نه ډکه شپه چې هغه تاریخي لحاظ باندې ډېر لوی د اهمیت حامله ده د یو سړي پلار ته د دومره لوی اعزاز او سعادت حاصلي او هغه د بچی ته معلوم نه وي منګ استدلال دی حواله سره د انقطاع او عدم انقطاع په حواله باندې نه دومره د سعادت و برکت نه ډکه شپه دومره د اهمیت حامل شپه او زوی د دې نه خبره او بې خبره ده قیل انما احتجنا به لان مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله رضي الله یعنی دومره چې لوی علم الله ورکړی دا او قریب د عبد الله ابن مسعود تعالی وخلقته لخاصته او بیا د ناس ته ولاړه شوی د خاصو شاګردانو د ابن مسعود سره من بعده فصل ابن مسعود لا يخفى عليه مثل هذا چې ته د عبد الله ابن مسعود زوی مې علم هم الله درکړی او د پلار د وفات نه پس د پلار د خاصو شاګردانو تر د ناس ته ولاړم راغلی نو داسې عظیمه تاریخي شپه بیا د هغه څنګه پټه پاتې کېږي فجعلنا قوله ذلك حجة فيما ذكرناه لا من الطريق الذي وضعت په دې وجنه چې دا حدیث منقطع او پلار سره ملاقات شوی نه ده شوی موږ په دې بل حواله وقد روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كلامه بالاسناد المتصل ما قد وافق ما من ته وای احناف ته وای جمهور ته وای تاسو وای چې په نبیذ التمر باندې او د سروا ده امام صاحب خبره ته اشاره کوي وای ښا تاسو خو د عبید الله خبره پرې دی د په خپل ابا عبیده خبره پرې ده د عبد الله ابن مسعود نه منکار راغلی ده او د خبره موافقه ده د بچی د خبره سره څنګه چې هغه ویلو چې زما پلار نو ور سره عبد الله ابن مسعود خپل هم وایي چاته نه تاسو غته ليله الجن کې وی ور سره محبوب سره وای کاش کې جوړ سره ویل وبه قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره عن عبد الله رضي الله عنه قال الم اكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجن لم اكن زنو مد نبی پاک سره د پیریانو پشپا ولا وددت اني كنت معه خزړه می دا غواړي یار مینا می دا و ارمان می دا چې زور سره و اگر که امام سے خو بیا د جواب کړي کنه د منتوی امام ابو یوسف او درې امامان
وی ابو عبیده ویل چې پلار مې نه و، القمه وی چې زموږ استاد نه و، ابن مسعود هم وی چې لم اکن، او تاسو وی چې دا ورسره. امام صاحب د رجوع خبره که واخلو په خپل ځای، خو د دې سوال جواب یې کړی ده. وی ګوره لیلة الجن واقعه شپږ ځله شوې ده، قبل الهجرت 3 ځله او بعد. د دې معنا دا ده چې په دې شپږو واړو شپو کې زه ورسره نه وم. دې کې دا احتمال او دا توجیه کېدی شي. وبه قال حدثنا ربيع المؤذن الى اخره عن علقمه قال سالت ابن مسعود رضي الله عنه هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجن احد فقال لم يصحبه منا احد ولكن فقدناه ذات ليله فقلنا دې ته ګوره دا روایت مخکې نه ده تېر. چا ورته ویل تاسو په لیلة الجن کې د آقا سره وئ؟ دی وی لم یصحبه منا احد، په موږ صحابه کرامو کې یوم ورسره نه و، ولكن فقدناه ذات لیلة، لیکن یو شپه حضور موږ لټوه. فقد ویل کېږي د ورک سیز لټولو ته. ماخوستن مونځ وکړ او حضور اچانک موږ نه یو طرف ته لاړ، موږ لټوه پیدا م نه کړ. فقلنا، نو موږ په زړه کې دا وویلې استطیرا، پیریانو تختولی دی، او اغتیلا، یا دشمنانو اچانک په حمله نه کړي. فتفرقنا فی الشعاب، من خوارو شو په درو کې د غرونو منځ کې، والاودی خوړونو کې نلتمسوه، من رسول الله مبارک لټوه. من ویاسنه جناتو تختولی، من ویل یهودو حمله نه کړي په پټه. من په دې درو کې او خوړو کې لټو. وبتنا بشر لیلة بات بها قوم، او منګه شپه تېره کړه د غم نه ډکه، بدترینه شپه وه چې په صحابو باندې تېره شوه، ځکه ټوله شپه هر صحابي سره د محبوب غم و. نقول استطیرا ام اغتیلا، من به وی چې یا خو پیریانو تختولی ده او یا یهودیانو پې حمله کړې ده او موږ نه یې پټ چېرته غایب کړی ده. فقاله، بیا چې کله حضور سره موږ میلاو شو دې ورځې، ویلې آتانی داعی الجن، ما ته د جناتو نماینده راغلی و، نماینده، او هغه ما ته دعوت را کړی و. فذهبت اقرئهم القرآن، زه ورسره لاړم او هغوی ته مې قرآن لوسته او د قرآن تعلیم مې ورته ورکړ. فارانا آثارهم، بیا موږ ته نبي پاک په کوم ځای کې چې دی پیریانو ته تقریر و تعلیم و تبلیغ ورکړی و، په همغه ځای کې د هغوی نښې نښانې چې څه یې خوړلي و غورځولي و، څه شیان پراته وی ګوره دا د دې نښې دي له مسجد الجن سره. فهذا عبدالله، دا عبدالله ابن مسعود ته قد انکر ان یکون کان مع رسول الله، دی په خپله منکر ده له دې نه چې زه د نبي پاک سره نه وم په لیلة الجن کې. دا د هغوی استدلال شوخه، زمونږ په خلاف وایي. أن يكون كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد، فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أولى لاستقامة طريقته. وګوره که چېرته موږ په دې باب کې د نبي ذوالتمر په اعتبار د صحة الاسناد د حدیث استدلال کوو، د عبدالله ابن مسعود روایت په اعتبار د سندم صحیح ده او په اعتبار د متنم صحیح ده، او په اعتبار د رواتو ټول راویان دی ثابت او ضابط او ټول متقن روات دي. وإن كان من طريق النظر فإنا قد رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوسع بالنبي. او کمنګ په دې باب د نبی ذوالتمر کې د عمل وقوع په قیاس جلی باندې، نو من کتلې ده الاصل قاعده کلیه المتفق علی، هغه قاعده کلیه چې په هغې د علماو اتفاق ده، هغه دا ده انه لا یتوضأ بنبیذ الزبیب. ټول علماو دا ویلی دي چې په نبیذ الزبیب باندې اودس روانه ده، چې د شپې نه یا ورځ دوه نه دی، اوس کې وچه میوه اوبو کې اچولی ده، ولا بالخل، په سرکه باندې اودس روانه ده. نو فکان النظر علی ذلک، تقاضا د قیاس جلی
په نسبت سره نبیذ الزبیب او سرکې ته هغه دا ده ان یکون نبیذ التمر ایضا کذالک چې په نبیذ التمر د هم او دس جایز نشي. ولې نبیذ الزبیب باندې نه کېږي باید په دې د مونش سرکه باندې نه کېږي خوند بدل د په دې ماله. وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا في حال وجود الماء أنه لا يتوضأ به. دا دویمه خبره شوخه په قاعده کلیه کې دویمه خبره چې په هغې د علماو اتفاق ده هغه دا ده چې په یو ځای کې تا سره یو بالټي کې اوبه دي هغه نبیذ التمر دي او بلکې خالصه صفا اوبه دي نو چې خالصه اوبه وي د دې په موجودګۍ کې په نبیذ التمر باندې اودس نه کېږي. په نبیذ التمر ولې لأنه ليس بماء ماء مطلق نه دي. فإن لم تجدوا ماء نبیذ التمر ماء مطلق نه دي نو فلما كان خارجا من حكم المياه ارکل چې نبیذ التمر له حکم د ماء مطلق نه بهر دي په حال د موجودګۍ دی اوبو کې بوبو مطلقو کې کان کذالک هو فی حال عدم الماء نو قیاس جلی دا وایي کچیر ته اوبه نم وي ماء مطلق نه بیا دم په دې باندې اودس ونشي. فإن لم تجدوا ماء چې ماء مطلق مشتا نبیذ التمر مشتا په نبیذ التمر د ماء مطلق په موجودګۍ کې اودس نه کی نو په کار خدا د عقل وای چې کله موجود نه بیا دم په دې اودس ونشي. دا تقاضا د قیاس جلی ده. وحدیث ابن مسعود الذي فيه التوضؤ او د ابن مسعود روایت چې په دې کې راضي رضی الله عنه چې رسول الله مبارک ورته ویلي کجوره پاک او پاکه او داسې کړه د په نبی انما فيه ان هو بمکه دا د مکه واقعه ده قبل الهجرت دا مکی واقعه قبل الهجرت واقعه او ګوره جی شهر او مضافات شهر حکم یوي مولانا صاحب شهر او د مضافات شهر حکم دا پېښور ده د پېښور سره چې څومره مضافات دي لکه د مثال په تور داسې به ووایو د جی ټي روډ باندې چې ځې دا ښکته ورته چې شی وایي دا اول ځای چې چمکني دا پل چې ده یا په موټروی چې ځې ټول پلازا دینه دننه څومره حصې دي یا 400 روډ باندې بودنۍ پل دا څومره چې دننه دي دا شهر دینه بهر دا مضافات دي تر ډیره حد پورې حدود معلوم دي. نو ته دا ووایه چې دلته خدا چې کوم من لیلة الجن کې مسجد الجن سره کړی جنت المعلا سره ده دا په مضافاتو د مکه کې را کانه کذالک فی حکم حال عدم الماء نو بیا خو په کار دا ده چې په مکه کې دننه په مکه کې چې ته مضافات ته نه وته عام په نبیذ التمر دی او د سوشي تاسو یې ته نه وای نو چې شهر کې دننه نه وای نو په مضافات د شهر کې بیا ولې وای. وحديث ابن مسعود الذي فيه التوضؤ بنبيذ التمر انما فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا به وغير مسافر لانه انما خرج من مكه يريده فقيل انه ګور مکه نه وته مسجد الجن پورې تلو او اراده و چې هغه ته بیان کوي دغه مسافر نه وکنه بنبيذ التمر في ذلك المكان وهو في حكم من هو بمكه دا سدا لکه بالکل چې حضور په مکه کې زکه د مضافات د شهر حکم د شهر یا لانه يتم الصلاه فهو ايضا في حكم استعماله الګتا دا ویلي کنه چې په شهر کې او په مضافاتو کې تر سوچ اته میله اته 40 میله مزل دی و ته مقیم ته په اتمام کې قصر خو نه کوي کنه هنالك في حكم استعماله اياه بمكه ولو ثبت فهذا الاثر ان النبيذ مما يجوز التوضؤ به في الامصار والبوادي فثبت انه يجوز التوضؤ فيه. نو کدین موږ ومنو چې په مسجد الجن کې په ليله الجن کې اقامه دني په نبیذ التمر او دس کړه د په مکه کې دیننه نو چې په امصار په حالت الاقامت کې کېدای شي والبوادي په مضافات د شهر کې کېدای شي ثبت ان يجوز التوضؤ به في حال وجود الماء بیا دین خدام ثابت شو
چې په یو ځای کې مطلق اوبه وي او نبیذ التمری ته مطلق اوبه پرېږده او په نبیذ التمر باندې اودس وکړه وفي حال عدمه او که اوبه نه او حال داره چې مسله داسې نه ده چې ته په کلي کې مقیم یا په مضافاتو د شهر کې په وخت موجودګۍ د مای مطلق کې په نبیذ التمر اودس نه کېږي. فلما اجمعوا على ترك ذلك والعمل بضده فلم يجيزوا التوضع. عمل به ضد پیژنې هر کله چې په حالت الاقامت کې په دې باندې عمل پاتې د عمل به ضد تیمم ده نو بیا خو په کار دره چې مضافاتو کې د هم تیمم یې به في الامصار ولا فيما حكم الامصار روانه ده په دې باندې اودس په حالت الاقامت او شهر کې ولا فيما حكم الامصار او نه په هغه ځایونو کې چې هغه په مضافاتو د شهر کې دي. ثبت بذالک ترکهم لذالک الحدیث نو د ټول دلیل عقلینا د قیاس جلینا دا ثابت شوا چې پر خودل د علماء لذالک الحدیث دی حدیث لره چې هغه د ابن مسعود روایت او پاغي کې جواز د اودس په نبیذ التمر ده وخرج حکم ذالک النبیذ من حکم سائر المياه او چې په کوم وبو کې د تمر او کجوري وی د نبیذ التمر حکم خارج ده له حکم د عام وبونه دا په حکم د عام وبو کې نه ده. ثبت بذالک نو د دې نه دا خبر او نتیجه راوته لا يجوز التوضؤ به في حال من الاحوال روانه ده او دس په نبیذ التمر باندې په یو حال د احوالو کې یو حال حالت الامصار دویم حالت المضافات یو حال د وجود د مای مطلق دویم حال د عدم وجود د مای مطلق په یو حال کې بم په دې باندې اودس نه کېږي او دا قول د امام ابو یوسف دا ثابت شو په روایات متصل سند باندې او وهو النظر عندنا او همدغه تقاضا د قیاس جلی د زمون په نس باندې او ما درته ویل چې مفتابهی قول د امام ابو یوسف سره یوازې دی نه ده درې امامان دي او د قول د امام طحاوی ولی رجوع وکړه او ترجیح ورکړه ځکه چې امام سے د وفات نه مخکې د خپل قول نه رجوع کړی د دوی قول ته نو چې د قول شو مرجوع الیه قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دا شو اللهم صل علی سیدنا